اوس راځو مونږه د اجوف واوی د ثلاثي مزید فيه اتم باب لا وغد باب استفعال. نو تدی سر په صغیره ذکر کړی د استقام یستقیم استقامتا فهو مستقیم واستقیم یستقام استقامتا فذاك مستقام لم يستقم لم يستقم لا يستقيم لا يستقام لا يستقيم لا يستقام الأمر منه استقم لتستقم ليستقم ليستقم والنهي عنه لا تستقم لا تستقم لا يستقم لا يستقم والظرف منه مستقام مستقامان مستقامات. نو اوس په دې کې مونږه قوانین جاری کوو. نو استقام په اصل کې د استقوم د استفعل په وزن دی، د استفعل په وزن. نو دلته د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی. و مفتوح دی او تدین مخکې حرف یعنی قاف دا ساکن دی. نو د و د فتحه مونږه قاف له ورکړه و په الف سره بدل کړو نو استقامت جوړ شو. یستقیمو دا په اصل کې دی یستقومو د یستفعلو په وزن. نو په دې کې لومبه د یقول قانون جاری شوی دی. و مکسور دی تدین مخکې حرف ساکن دی. نو دا و دا کسره مونږه قاف له ورکړه نو مونږ سره جوړ شو یستقیمو. اوس پکې میعاد والا قانون جاری شو، دا غي د وجه نه و مونږه په یا سره بدل کړه نو یستقیمو دی جوړ شو. استقامتن دا په اصل کې د استقوامن د اقامتن والا قانون جاری شوی د مخکې مونږه جاری کړو په باب افعال کې اقام یقیم اقامتن. مونږه دا ویلو چې کله په مصدر کې الف وګرځيږي بغیر د التقاء تنوینینا نو دا غي په بدل کې په اخر کې تای متحرکه راولل دا ضروری دي او دا تای متحرکین مخکې حرف له بمونږه فتحه ورکو. نو استقامتن په اصل کې د استقوامن د استفعال په وزن باندې. نو لومبه پکې یقالو تقالو قانون د وجنه د و د فتحه مونږه قاف له ورکړه بیا مو و په الف سره بدل کو نو استقامن ته جوړ شو. نو د دو الف په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یو الف هم ته حذف کو او دا غي په اخر کې مونږه تای متحرکه راوړه او دا غي مخکې حرف له فتحه ورکړه نو استقامتن ته جوړ شو. فهو مستقیم مستقیم په اصل کې د مستقومن. نو دې کې دغه یقول تقول قانون جاری شوی دی او د میعاد والا قانون پکې هم جاری شوی دی. او استقیم نو اصل کې د استقوم نو دې کې هم دغه قانونونه جاری شوی دي چې کله د و د کسره مونږه قاف له ورکړه نو مونږ سره جوړ شو استقیوم بیا مو په یا سره بدل کو نو استقیمت جوړ شو. یستقام په اصل کې د یستقوم یقال تقال قانون پکې جاری شوی دی. استقامتا فذاك مستقام په اصل کې د مستقوم یقال تقال قانون پکې جاری شوی دی. لم يستقم لم يستقم نو تدی د مضارع معلوم د یستقیم یستقیم او د مضارع کم مجهول نو هغه د یستقام. نو چې کله په لم مونږه داخل کو نو میم مجزوم شو. نو په معلوم کې د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین راغلی د الف د یا او د میم په منځ کې او په مجهول کې د الف او د میم په منځ کې. نو د التقاء ساکنین د وجه نه په معلوم کې الف یا وغورځیدله او په مجهول کې الف وغورځید نو لم یستقیم لم یستقم ته جوړ شو. بیا لا یستقیم لا یستقام لا یستقیم لا یستقام دې کې د خاص نشته دی. الامر منه استقیم نو دا موږ جوړ کړی دی د تستقیمونه. نو چې تا علامت د مضارع مونږه وګرځاو نو سین ساکینو نو تا باندې فتحه و د هغې د وجې نه مونږ په شونو کې حمزه وصلي مکسور راوړه. اخر کې چې میم ساکن کو نو د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله نو یا هم ته حذف کړه نو استقیم ته جوړ شوی دی. لتستقم نو دا په اصل کې دی تستقامو نو د لام امر د وجې نه میم ساکن شو نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله الف ته حذف شو نو لتستقم ته جوړ شو. لیستقم لیستقم نو دا اصل کې یستقیمو یستقامو نو لام امر د وجې نه میم ساکن شو نو په معلوم کې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله یا هم ته حذف کړه نو لیستقم ته جوړ شو. او مجهول کې د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله الف هم ته حذف کړه نو لیستقم ته جوړ شو. والنهي عنه لا تستقم لا تستقم لا يستقم لا يستقم نو دا په اصل کې د تستقیم تستقام یستقیم یستقام
نو کمی دا معلوم صیغې دي نو په هغې کې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي او د مجهول په صيغو کې د الف او د میم نو دغه هم حذف کړو نو لا تستقیم لا تستقم لا یستقیم لا یستقم دا ته جوړ شو والظرف منه مستقام مستقامان مستقامات اصل کې مستقوم مستقومان مستقومات نو دې کې یقال تقال قانون دا پکې جاری شوی دی. اوس راځو مونږه د ماضی معلوم ګردان لا د ماضی معلوم ګردان دی استقام استقام استقاموا استقامت استقامتا استقمنا استقمت استقمتما استقمتم استقمت استقمتما استقمتن استقمت او استقمنا نو په دې پورا ګردان کې د یقالو او د تقالو قانون دا جاری شوی دی ځکه چې دا په اصل کې دی استقوما استقوما استقومو استقومت استقومتا استقومنا استقومتا استقومتما تر د اخره پورې نو وو مفتوح دی او تدینه مخکې حرف ساکن دی نو ته دغه وو د فتحه مونږ مخکې قافله ورکړه وو په الف سره بدل کو نو استقام استقام استقامو استقامت استقامتا استقامنا استقام استقامتا استقامتما استقامتم نو دغه شان دي جوړ شو نو د استقامه والا تر د استقامتا تسنیه مؤنث غایبه پوری خدغه یو قانون جاری شوی دی د یقال والا البته د استقامنا نواله تر د اخیره پوری پدې کې خو یو دغه قانون جاری شوی دی او بل وسره د التقاء ساکنینو قانون جاری شوی دی ځکه چې کله پدې کې موږ د یقال تقال قانون جاری کو نو موږ سره جوړ شو استقامنا استقامت استقامتما نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو رااله الف هم ته حذف کو نو استقمنا استقمت استقمتما دا ته جوړ شو تر د اخیره پوری. اوس راځو مونږه د ماضی مجهول ګردان لا نو د ماضی مجهول ګردان دی استقیما استقیما استقیمو استقیمت استقیمتا استقمنا استقمتا استقمتما استقمتم استقمت استقمتما استقمتن استقمت او استقمنا نو پدې کې تدې اصل وو استقوما استقوما استقومو استقومت استقومتا او استقومنا نو یو پدې پورا گردان کې د یقول تقول او د میعاد والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې دغه وو مکسور دی او تدینا مخکې کم حرف دی نو دا ساکن دی نو دا وو دا کسره دا مونږه قافله ورکړه نو موږ سره جوړ شو استقیوما استقیوما استقیومو تر د اخیره پورې نو بیا وو ساکن دی تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو دغه وو موږ په یا سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو استقیما استقیما استقیمو استقیمت او استقیمتا البته د اخیره پوری بیا د نورې کمی صیغې دي د استقیمنا استقیمتا نو په دې کې وسره بیا د التقاء ساکنین قانون هم جاری شوی دی یو خو پکې دغه دو قوانین جاری شوی دي ځکه چې اصل استقیمنا په اصل کې استقومنا نو د وو د کسره موږ قافله ورکړه نو بیا وو ساکن شو او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو وو موږ په یا سره بدل کړو نو استقیمنا ته جوړ شو دغه شان دي استقیمتا استقیمتما نو د یا او د میم په منځ کې د اخیره پورې التقاء د ساکنینو راغله نو یا ته موږ حذف کړه نو استقیمتا استقیمتما استقیمتم دا ته جوړ شو. اوس د مضارع معلوم ګردان یستقیم یستقیمان یستقیمون تستقیم تستقیمان یستقیمنا تستقیم تستقیمان تستقیمون تستقیمین تستقیمان تستقیمنا استقیم نستقیم نو دا په اصل کې دی یستقوم یستقومان یستقومون تستقوم تستقومان تر د اخیره پورې نو په دې کې هم یو دغه د یقول قانون جاری شوی دی او بیا پکې د میعاد قانون جاری شوی دی البته د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر کوم صيغه ده نو په دې کې وسره بیا د التقاء ساکنین قانون هم جاری شوی دی ځکه چې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین راځي نو یا ته موږ حذف کړه نو یستقیمنا او تستقیمنا دا ته جوړ شو. اوس د مضارع مجهول ګردان
يستقام يستقامان يستقامون تستقام تستقامان يستقمن تستقام تستقامان تستقامون تستقامين تستقامان تستقمن استقام او نستقام. نو یو په دې پوره باب کې د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی ځکه اصل کې د یستقومو یستقومانی د الف په ځای باندې وو دی نو دا وو مفتوح دی تدینه مخکې حرف ساکن دی نو دا وو د فتحه موږ قافله ورکړه وو په الف سره بدل کو نو یستقام یستقامان یستقامون دا ته جوړ شو. البته په یستقمنا او تستقمنا جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر په دې کې وسره د التقاء ساکنین قانون هم جاری شوی دی ځکه چې کله وو موږ په الف سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو یستقامنا او تستقامنا نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم حذف کو نو یستقمنا او تستقمنا دا ته جوړ شو. اوس د اسم فاعل گردان مستقیم مستقیمان مستقیمون مستقیمه مستقیمتان مستقیمات نو په دې کې د یقول قانون جاری شوی دی او د میعاد ځکه چې په اصل کې د مستقوم مستقومان مستقومون نو په پورا گردان کې په وو باندې کسره راغله نو د یقول قانون د وجنه د وو د کسره موږ قافله ورکړه نو بیا وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو د میعاد قانون د وجنه د وو د کسره دا مونږ په یا سره بدل کړه نو مستقیم مستقیمان مستقیمون دا ته جوړ شو. د اسم مفعول گردان دی مستقام مستقامان مستقامون مستقامه مستقامتان مستقامات په دې کې صرف د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی په اصل کې د مستقوم مستقومان مستقومون طالب په ځای باندې وو مفتوح دی نو دا وو د فتحه موږ قافله ورکړه ووم په الف سره بدل کو نو مستقام مستقامان دا ته جوړ شو. بیا د ثقيلي گردان نو هغه دی لا یستقیمن لا یستقیمان لا یستقیمن لا تستقیمن لا تستقیمان لا یستقیمنان لا تستقیمن لا تستقیمان کوم قوانین چې په مضارع معلوم کې جاری شوی دي هغه دلته هم جاری شوی دي. بیا د مجهول گردان لا یستقامن لا یستقامان لا یستقامن لا تستقامن لا تستقامان لا یستقمنان کم قوانین چې په مضارع مجهول کې جاری شوی دي هغه دلته هم جاری شوی دي. د خفیفی گردان دی لا یستقیمن لا یستقیمن لا تستقیمن لا تستقیمن لا تستقیمن لا استقیمن او لا نستقیمن. بیا د مجهول لا یستقامن لا یستقامن لا تستقامن لا تستقامن لا تستقامن لا استقامن او لا نستقامن. بیا دو نفی جهد بلم گردان نو دا موږ دغه د معلوم گردان د مضارع معلوم نه جوړ کړی دی او د مجهول گردان موږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دی. نو په مضارع معلوم کې چې کم قوانین جاری شوی دي هغه دلته جاری شوی دي او په مضارع مجهول کې چې کم قوانین جاری شوی دي هغه دلته جاری شوی دي. خو لم څه چل کړی دی چې په مضارع کې به کوم 15 صيغو باندې پیښو نو هغه له جزم ور کړی دی د وو صيغو نه نون اعرابي غورځولې ده او په 2 صيغو کې عمل نه دی کړی. البته په 15 صيغو کې په مضارع معلوم کې چې کله دا کوم 15 صيغو په اخر کې پیښ دی چې کله ولا لم جزم ورکو نو په معلوم کې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یا د التقاء ساکنین د وجه نه وګرځیدله نو لم یستقیم لم تستقیم لم تستقیم لم استقیم او لم نستقیم دا ته جوړ شو. او کم د مجهول گردان دی نو په دغه 15 صيغو کې ولا لم چې کله جزم ورکو نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو الف ته حذف شو نو لم یستقم او لم تستقم لم تستقم لم استقم لم نستقم ته جوړ شو. دغه عمل لم امر هم کوي او لجنهي هم کوي. البته چې کله هغه موږ د ثقيلي گردانونه کو یا د خفيفي نو دغه په معلوم کې به یا واپس راځي او په مجهول کې به الف واپس راځي. نو د نفي جهد معلوم گردان دی لم يستقيم لم يستقيما لم يستقيموا لم تستقيم لم تستقيما لم يستقمنا لم تستقم لم تستقيما لم تستقيموا لم تستقيمي لم تستقيما لم تستقمنا لم استقم لم نستقم. دغه شان د لام امر گردانم دی خو د حاضر د شپږ صيغونه به پاغي باندې به لام امر نه داخليږي نو د لام امر گردان بشي ليستقم ليستقيما ليستقيموا لتستقم لتستقيما ليستقمنا لاستقم او لنستقم. او د لاینه گردانم دغه شان دی لاینه په پوره صيغو باندې داخليږي خو د لم په ځای باندې به مونږه لا راوړو. دغه شانتي د مجهول گردان دي څنګه چې د معلوم مونږ وایو خو په هغه حکم دی
خو د لم په ځای به مونږ لام امر ولګو او لام امر اوس په پوره صیغو کې به راځي نو هغه به شي لیستقم لیستقام لیستقامو تر د اخره پورې دقه شان دی د لا نهي لا یستقم لا یستقام لا یستقام لا تستقم. اوس راځو مونږ د فعل نفي معلوم ګردان له نو لا يستقيم لا يستقيمان لا يستقيمون لا تستقيم لا تستقيمان هغه د مضارع معلوم ګردان دی خو لا په داخل شوی دی. بیا د نفي مجهول ګردان هغه د مضارع مجهول ګردان دی خو لا په داخل شوی دی. کم قوانین چې الته جاری شوی دی هغه دلته جاری شوی دی. بیا د لن ناسبه ګردان لن يستقيم لن يستقيم لن يستقيم لن تستقيم لن تستقيم لن يستقيمنا د مضارع معلوم ګردان دی خو لن پنځو صيغو له نسب ورکړی دی د وو صيغو نه نون اعرابي غورځول او په دوه صيغو کې عمل نه کړی د قشانتي د مجهول ګردان هم دی پنځو صيغو له نسب ورکړی دی د وو صيغو نه نون اعرابي غورځول او په دوه صيغو کې عمل نه کړی. اوس د امر حاضر معلوم ګردان استقم استقيما استقيموا استقيمي استقيما استقيمنا نو دا مونږه د مضارع معلوم د مخاطب د شپږ صيغونه جوړ کړی دی د قانون د جاری کېدلو نه وروسته. نو د قانون د جاری کېدلو نه وروسته د مضارع معلوم هغه شپږ صيغې وي تستقيم تستقيمان تستقيمون تستقيمين تستقيمان تستقيمنا. نو تا علامت د مضارع چې کله مونږ وګرځاو نو سین دا ساکینو نو مونږه تا ته وګتل بتا باندې فتحه وا نو به شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه. بیا کبه لومبۍ صيغه ده په دې کې چې کله مونږ میم ساکن کو د امر د وجې نه لکه چې کم پیش دی نو هغه به مونږ په جزم سره بدلو نو د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله جام ته حذف کړه نو استقیم ته جوړ شو او د سلور صيغونه نون اعرابي وغورځوله او اخرنۍ صيغه په خپل حالت باندې ده نو پورا ګردان شو استقیم استقیما استقیمو استقیمی استقیما او استقیمنا استقیمنا. البته اوس کله مونږ د ثقيلي ګردان وایو نو په دې لومبۍ صيغه کې یا د خفيفي وایو نو کم یا چې حذف شوی هغه به واپس راځي نو د ثقيلي ګردان بشي استقيمن استقيمان استقيمن په استقيمن کې وو حذف کیږي او استقيمن کې به یا حذف کیږي استقيمان او استقيمنان. بیا د خفيفي ګردان نو استقيمن استقيمن او استقيمن. د اجوف واوی نهم باب دی باب افعلال لکا اسوداد اسوداد بر وزن افعلال نو د عین کلمې په مقابله کې وو راغله نو اجوفي واوی دی نو تدی ګردان دی صرف صغیر اسود يسود اسودادا فهو مسود واسود يسود اسودادا فذاك مسود لم يسود لم يسود لم يسودد لم يسود لم يسود لم يسودد لا يسود لا يسود لا يسود لا يسود الامر منه اسود اسود اسودد لتسود لتسود لتسودد ليسود ليسود ليسودد ليسود ليسود ليسودد والنهي عنه لا تسود لا تسود لا تسودد لا تسود لا تسود لا تسودد لا يسود لا يسود لا يسودد لا يسود لا يسود لا يسودد والظرف منهم مسود مسودان مسودات. بیاوی فائدہ یہ باب بعینه باب افعلال شو الاحمرار کی طرح ہے لیکن مونږ څنګه ویلو احمر يحمر احمرارا فهو محمر واحمر يحمر احمرارا فذاك محمر لم يحمر لم يحمر لم يحمرر بالکل هغه شانت دی خو فرق دا دی چې هغه د صحیح نه او دا د مثالی واوی نه دی نور په دې کې څه قوانین نه دي جاری شوي. بیا اخرنی باب دی د اجوف واوینا هغه د افعلال لک اسویداد نو د عین کلمې په مقابله کې وو دی نو تدې ګردان ذکر کړی دی اسواد يسواد اسویدادا فهو مسواد واسود يسواد اسویدادا فذاك مسواد لم يسواد لم يسواد لم يسوادد لم يسواد لم يسواد لم يسوادد لا يسواد لا يسواد لا يسواد لا يسواد الامر منه اسواد اسواد اسوادد لتسواد لتسواد لتسوادد ليسواد ليسواد ليسوادد ليسواد ليسواد ليسوادد والنهي عنه لا تسواد لا تسواد لا تسوادد لا تسواد لا تسواد لا تسوادد لا يسواد لا يسواد لا يسوادد لا يسواد لا يسواد لا يسوادد والظرف منه مسواد مسوادان او مسوادات ندادو
احمار يحمار احمرارا فهو محمار، وأحمور يحمار احمرارا فذاك محمار. لم يحمار لم يحمار لم يحمارر لم يحمار لم يحمار لم يحمارر. لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار. بالکل هغه شانتي دی په دې کې څه نوي قوانین نه دي جاري شوي. البته دلته به مونږ هغه خبره یا ساتو کومه چې مخکې مونږ ذکر کړې وه چې د مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې پیش دی، یعنی د واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم، چې کله ته دې 15 صیغو په آخر کې شد راشي لکه څنګه چې په دې باب افعلال او افعیلال کې دی، او په دې باندې مونږ کله د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو، لم په داخل کو، لام امر په داخل کو، لاینه په داخل کو، نو کچرې ته دغې مشدد حرف نه کم مخکې حرف دی په هغې باندې فتحه وه یا کسره وه، نو په دې کې بیا 3 وجې جایز دي. د دې په آخر کې فتحه ویل، کسره ویل او بغیر د ادغام نه ویل، لکه لم یسود لم یسود لم یسودد، یا اسود اسود او اسودد. البته که چېرې په دې باندې اخر نه مخکې حرف باندې ضمه وه نو بیا په هغې کې 4 وجې جایز دي، په هغې باندې فتحه ویل، کسره ویل، ضمه ویل او بغیر د ادغام نه ویل. انشاءالله د هغې ذکر به هم راځي چې 4 وجې ویل به پکې بیا جایز وي د مضاف په ګردانونو کې. یا د دغه نه مونږ د امر حاضر معلوم د واحد صیغه جوړو نو بیا پکې هم دغه وجې جایز دی، لکه اسود اسود او اسودد، او یا اسواد اسواد او اسودد. نور په دې کې څه مشکل نشته دی، د هغې ذکر مخکې مونږ دا په تفصیل سره کړی و. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.